یې چې د رشتہ دارونو د حق د ادا کول معنا خو لیادادو چې د دې سره خپلوي ما پرې کوه لاس ما ورته چې نن نه دردل عزت په مړه په لا باندې مړه جام دي ته مې مارڅا په کاپن کې مې مخما کسا باز مشتو د بلا باندې دا د رشتہ داري تعلیم دا د رشتہ داري سوتل نه دی حق تلفیدو علماء مفسرین یې چې د معنا دا چې رشتہ داري او نه پرې کاوي ټیټا یو صاحب خپل وکړي حدیث شریف شردریمی چې کیم سړای رشتہ داري پولی دعای نامات خدای ورکوي دوی ګټه ورکوي یو دا چې دا سړای نشتی چیرې نه وویني د بختور وي منی سای دا مالدار دا بختور وي مرکه دو بختور وي خدای وشته ورکوي دومره خبره دا چې د سړیو په عمر کې برکات دی ورټ پلان عمر کو نه بنوي چې څوک خپلوي رشتہ داری نه خرابوي بل تفسیر یې دا ده چې وآتِ ذی القربى حقه او رشتہ دار په مور په پلور نه ورسته دي رشتہ دارونه حق ادا کړه دغه دوام تفسیر یې دا ده معنا په قران چې الله پاک دا معنا کړی دوه مفسرین چې کا چیرې د تربیر عزیز خیش نیاتی دوست د رشتي ولا پکار کا کړوای ته ژاویر کا ملتاړی وکا کا پیسې نه وزنه پیسې ورکا کا بیماری شوای وي بیماری علاج وکا کا کاروبار یې نو په کاروبار شه مساعده ور سره وکا مرسته ور سره وکا هیلپ سپورټ یې کړه بار کې چې کیم فاینانشلی کرایسس سره دای مخامخ وي د سړی ملتاړ وکا ژاویر کا ای رشتہ دارونه د حقوق د ادا کول معنا دادو دا سینا څه ورته چې تر برنه مزنه ورکا څنګه وای عبدالدار صاحب تر برنه په دما ور سره کوا مو دا یو سړی روشي غریبې ژرنده ونه غریبې ژرنده ونه تر برنه مزنه و خاص داس ما کا چې ته په داسې تر برنه ور سره کې الاش تدر کړی دی الاش تدر کړی دی قران مو د اعمال وکا او بل دا خالص تصدی داشتا مجور دی چې بچ چپلون کوي داس مالدار شو خدای له مهرباني په وکړي دا خالی خدای مهرباني نه دی قران نظر پوي کا شیخ محمد شفیع صاحب یې چې دا مالداري زدو دا یې ساړي کاد نه پټاوي زه یې کنه خدای شپش پټه سیرات مې دغه خچور لنګر خلیا دغه مې خلل شې دی کوي سره پاتې شو به ځا شکرداری هزار په یو پاڼه سیخ شو یا ته څه چې زبردال شو کله غا شایو وی سو د مو اصلیت پته لګي شیخ شفیع صاحب